سترګې مبارکې نن د سترګو مبارکو سبق وایو د رسول الله صلی الله علیه وسلم حامدا و مصلیا اما بعد د پیغمبر علیه الصلاه والسلام مبارک سترګو مبارک ښکلا داسې وه چې اوږدې غټې تکې تورې هیبتناکه ښایستې سترګې یې وې بې له رانجو یې سترګې تورې وې د سترګو تور یې تک تور او د سترګو سپین یې تک سپین وه خو د سترګو په سپین کې یې ښایسته نري سره رګونه ښکارېدل علامه یوسف رحمت الله علیه مبارک د علامه یوسف بن اسماعیل نبهانی رحمت الله علیه په حواله د ابن عدی رحمت الله علیه ابن عساکر رحمت الله علیه امام بیهقی رحمت الله علیه د حضرت سیدنا عائشه صدیقه رضی الله عنها مبارک څخه روایت کوي چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام مبارک په تور تاریکه کې هم داسې لیدل لکه پرونا کې جامع الجمرات دلائل النبوت تاریخ دمشق تاریخ کامل امام بیهقی رحمت الله علیه مبارک د حضرت عباس رضی الله عنه مبارک څخه روایت کوي چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام مبارک په تور شپه کې هم داسې لیدل لکه په ورځ کې دلائل النبوت حافظ عبدالرزاق رحمت الله علیه مبارک حاکم رحمت الله علیه مبارک ابو نعیم رحمت الله علیه مبارک د ابو هريره رضی الله عنه مبارک څخه روایت کوي چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام مبارک وفرمایل زه تر شا داسې وینم لکه تر مخ چې څنګه وینم المستدرک دلائل النبوت اوس په دې روایتو کې بعض علما مبارکان فرمایي چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام مبارک دغه د سر سترګو هم مختلدل همیشه ته د رسول الله مبارک سترګې داسې نه وي لکه زموږ سترګې چې د شي سره مخ او مقابل شي بیا لیدل کوي او بعض علما مبارکان بیا وایي چې د پیغمبر علیه الصلاه والسلام مبارک د اوږو په مابین کې دوې داسې کوچنۍ سترګې درلودې لکه د ستنې سپم سوري داسې دید به یې کوي چې په هیڅ جامه او بل شي مخ نه سوی نیولی علامه جلال الدین سیوطي رحمت الله علیه مبارک فرمایي چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام مبارک په زیات تاریکه کې هم داسې لیدل لکه په رڼا کې په تور شپه کې هم داسې لیدل لکه په روښانه ورځ کې خصائص الکبرى قاضي عیاض رحمت الله علیه مبارک فرمایي چې د پیغمبر علیه الصلاه والسلام مبارک د مسجد نبوي شریف د جوړولو په وخت کې کعبه شریف لیدل د مدینه منورې څخه و نجاشي ته چې په حبشه ښار کې وفات شوی و لمونځ ورکوي د هغه جنازه یې لیدل په مکه مکرمه کې په هغه وخت کې چې تازه د معراج شریف د سفر څخه راغلی و و قریش ته د بیت المقدس شریف اوصاف داسې بیانول لکه مخامخ چې ویني الشفا قاضي عیاض رحمت الله علیه مبارک فرمایي چې د ابو هريره رضی الله عنه مبارک څخه روایت دی چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام مبارک وفرمایل کله چې الله جل جلاله و حضرت سیدنا موسی علیه السلام مبارک ته تجلی را نازل کړه حضرت سیدنا موسی علیه السلام مبارک په 40,000 ګامه لري په تور شپه کې پر صافه ډبره میږي ولیدي نو دا بعید نه ده چې الله جل جلاله خپل محبوب صلی الله علیه وسلم مبارک ته تر دې لاجات د سترګو دید ورکي الشفا علامه برزنجي رحمت الله علیه مبارک په حواله د امام ترمذی رحمت الله علیه روایت کوي چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام مبارک د سترګو تور هم ډیر زیات تور ول سپین هم زیات سپین ول شرح مولود نبوي صلی الله علیه وسلم علامه یوسف نبهانی رحمت الله علیه مبارک په حواله د امام مسلم رحمت الله علیه مبارک د حضرت جابر بن سمره رضی الله عنه مبارک څخه روایت کوي چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام مبارک د سترګو په سپین کې څه سوروالی ګډ و جامع الجمرات صحیح المسلم امام بیهقی رحمت الله علیه مبارک د حضرت علی کرم الله وجهه څخه روایت را نقلوي چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام مبارک غټ سترګې وې غټ اوږده باڼوګانې ول په سترګو کې لږ څه سوروالی و دلایل نبوت او پیغمبر علیه الصلاه والسلام مبارک سترګې داسې هیبتناکه وې چې امام مسلم رحمت الله علیه مبارک د عمر بن العاص رضی الله عنه مبارک څخه نقل کوي چې دای فرمایي تر هر چا پیغمبر علیه الصلاه والسلام مبارک زیات راته محبوب او خوښ و زما په سترګو کې د پیغمبر علیه الصلاه والسلام مبارک تر هر چا لوی او عزتمن و زما سره د پیغمبر علیه الصلاه والسلام مبارک داسې درناوی او عزت و
چې دومره توان مې نه درلود چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام مبارک چهره مبارک په چهره مبارک سترګې ډکې کړم. اوس که زه زما څخه یو څوک پوښتنه په دې هکله پوښتنه وکړي چې د پیغمبر علیه الصلاه والسلام مبارک بیان راته وکړه، زه په بې توانۍ څخه ووایم چې ما خو د پیغمبر علیه الصلاه والسلام مبارک په شایست هېڅکله سترګې نه دي ډکې کړي. صحیح المسلم. علامه ابو عبدالرحمن رحمت الله علیه مبارک او شیخ محمود المصری رحمت الله علیه مبارک په داسې نور د سیرت رسول الله صلی الله علیه وسلم ستر علماو په خپلو کتابو کې د صلح حدیبیه تر عنوان لاندې لیکلي دي چې عروه بن مسعود ثقفي د قریش ته د اسلامي لښکر په اړه وویل چې هغه د پیغمبر علیه الصلاه والسلام مبارک داسې درناوی لري چې هغه صلی الله علیه وسلم مبارک به خبرې کولې، دوی به چپ ول، خبرې به یې بې د ده په مخ کې په ټیټ او کښته اواز سره کولې او د ډېر تعظیم او درناوي په خاطر به په شوخ ورودو سترګو به یې نه ورته کتل. وصف نبي صلی الله علیه وسلم سیرت رسول الله صلی الله علیه وسلم. قاضي عیاض رحمت الله علیه مبارک فرمایي چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام مبارک تر شا هم داسې لیدل لکه تر مخ، په طریقه کې هم داسې لیدل لکه په رڼا کې. الشفا. علامه نبهانی رحمت الله علیه مبارک په حواله د امام ترمذی رحمت الله علیه، ابن ماجه رحمت الله علیه، د ابو نعیم رحمت الله علیه، د ابو ذر رضی الله عنه مبارک څخه روایت کوي چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام مبارک و فرمایل چې زه هغه څه وینم چې تاسو یې نه وینئ، زه هغه څه اورم چې تاسو یې نه اورئ. جامع الجمرات. وما علينا الا البلاغ المبين.